کوم نوې وفاق چې کوم دی هغه جوړ شوی دی د وفاق المدارس العربیه پاکستان د هغې یو قسم مقابله ده. وفاق المدارس العربیه پاکستان دا هغه یو اداره ده چې دې کې ټول چې کوم دی دیوبندیت د هغې په اتفاق سره دی ډېر اکابر بزرګان دین شیخ سلیم الله خان صاحب، مولانا ډاکټر عبدالرزاق سکندر صاحب، دا مفتی رفیع عثماني صاحب، مفتی تقی عثماني صاحب، دارنګې ډېر اکابر هم د دغې وفاق سره وابسته وو. د دې چې کوم دی بنیاد مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه، علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه، مولانا خیر محمد جالندري رحمت الله علیه، دا مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه دي چې کوم دی هغه ایښودی وو. دا اکابرو چې کوم دی یو اتفاق هغې راوستی وو. که هر صورت راشي د اختلاف صورت چې کوم دی هغه قابل برداشت نه دی. دې باره کې به انشاءالله کله هم چې د وفاق مشران اجلاس راوغواړي زه هم د عاملې رکن یم انشاءالله د دې څه فیصله د وفاق المدارس وي نو انشاءالله هغې مطابق به چې کوم دی کار کوو. د هغې نه مخکې ځان ځاله چې کوم دی فیصلې کول یا هغه امتحاناتو کې هغې دپاره داخلې کول دا ټول چې کوم دی هغه نه دي پکار. طالبان له پکار نه دي، دارنګې نور له پکار نه دي چې هغې د بورډ سره چې کوم دی داخلې وکړي تر څو پورې چې د وفاق المدارس فیصله او د اکابرو د جمعیت علما اسلام فیصله نه راغلی تر هغې پورې چې کوم دی هغه دغې سره هېڅ قسم تعلق لرل نه دي پکار. او انشاءالله چې د وفاق المدارس فیصله راشي نو په هغې باندې به د ټولو آمنا وصدقنا وي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.